الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت بخبل قدرت کامل سرا بعض اوقات لا او بعض زیون لا یو خاص برکت او فضیلت ورکړی دی چې په هغه ځایونو کې او په هغه اوقاتو کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. په دغه اوقاتو کې یوه شپه چې ده نو هغه د شب بارات ده. الله رب العزت په شپو کې دې شپې لم قبولیت او برکت ورکړی. په حدیثو کې د دغې شپې د شب بارات ډېر فضایل راغلي دي. اصل کې د رجب او شعبان او رمضان دا میاشتې دا یو بل پسې پرله پسې راځي یو ځای. الله رب العزت دې درې میاشتو له یو جدا فضیلت ورکړی دی. الله رب العزت د رجب د میاشتې له فضیلت ورکړی دی د معراج د شپې په ذریعې سره، او دارنګې د رمضان مبارک د میاشتې له فضیلت ورکړی دی په لیلة القدر سره. او د دې دواړو میاشتو په منځ کې د رجب او د رمضان په منځ کې د شعبان دا میاشت راځي. دی وجه نه دې ته کریم الطرفین وایي. حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام به کله د رجب میاشت ولیده نو دا دعا به یې غوښته: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله موږ له د رجب او د شعبان په میاشت برکت راکړې او موږ د رمضان المبارک میاشتې ته ورسې. نو د رجب د میاشت کې د انسان اعمال 7 گنا سیوا شي، او د شعبان په میاشت کې دا 200 چنده سیوا شي، او رمضان مبارک په دې میاشت کې 1000 چنده سیوا شي. او دارنګه د رجب د میاشت له الله رب العزت په نورو میاشتو باندې هغه فضیلت ورکړی دی چې کوم فضیلت الله رب العزت خپل کتاب قرآن پاک له په نورو کتابونو ورکړی. او دارنګه د شعبان میاشت ته الله رب العزت په نورو میاشتو باندې هغه فضیلت ورکړی دی کوم فضیلت چې الله رب العزت امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له په نور انبیاء باندې ورکړی. او د رمضان مبارک د میاشت له الله په نورو میاشتو باندې هغه فضیلت ورکړی دی چې کم فضیلت الله رب العزت ته په خپل مخلوق باندې حاصل دی. نو د رجب دا میاشت دا د ګناهګارو د مغفرت میاشت ده، او د شعبان دا میاشت دا د شفاعت میاشت ده، او د رمضان دا میاشت دا د نیکو د سیوا کېدو میاشت ده. امام ربانی مجدد افسانی رحمت الله علیه فرمایي چې د رمضان مبارک د دې میاشت د الله رب العزت کلام سره یو خاص خصوصي نسبت حاصل د دې میاشت له د الله کلام سره. دی وجه نه چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه په دې میاشت کې الله رب العزت نازل کړي دي. د رمضان مبارک د دې میاشت د فضیلتونو او د برکتونو ابتدا هغه د 15 شعبان د شپې نه کېږي شروع شي. رمضان مبارک چې کوم برکتونه دي او نو د هغې ابتدا کېږي د
د 15 شعبان د شپې نه. نو د دې وجه نه علماء کرام دغه 15 شعبان چې کومه شپه ده دې ته د بجټ شپه وایي. لکه څنګه زمونږه په ملک کې چې دی نو هغه بجټ جوړېږي، بجټ هغې کې چې دی نو د پوره کال هغه منصوبې او په پوره کال کې به کم کم کارونه کولی، نو دا پورا ترقیاتی منصوبې چې څومره وي د هغې هغه فیصلې هغه په دغه بجټ کې وشي چې په دې کال کې به مونږ کم کم کارونه به کوو او د دې کار دپاره به څومره پیسې مختص وي، دومره فنډ به دې کار دپاره دومره فنډ دی. دا کارونه په دې ټول کال کې کول وي. د پوره کال د منصوبو هغه فیصله کیږي په دغه بجټ کې. دغه شان الله رب العزت د 15 شعبان په دې شپه باندې د پوره کال کې چې څومره منصوبې دي، څومره کارونه به کېږي، څومره واقعات به پیښېږي، د هغې فیصلې چې دی نو هغه په دې شپه کې کېږي. الله رب العزت باقاعده هغه ډیوټۍ پورا فرشتو ته حکم الله رب العزت وکړي په دې شپه باندې چې په دې را روان کال کې چې به څومره واقعات او کارونه کېږي نو د هغې فهرست تاسو تیار کړئ، فهرستونه تیار کړئ. چا ته به صحت میلاوي، څوک به بیماري او څوک به مري او څوک به ژوندی پاتې کېږي او دارنګې چا ته به عزت میلاوي، چا ته به ذلت میلاوي. د چا رزق به الله تعالی فراخه کوي او د چا رزق به الله را تنګوي. دغه ټولې فیصلې چې دی نو هغه په دغه شپه کې کېږي. چا ته به خوشحالي میلاویږي، چا ته به غم میلاویږي، چا ته به ایمان نصیب کېږي او څوک به د ایمان نه محرومه کېږي. الله دې موږ وساتي. دې ټولو خبرو فیصلې چې څه سبا کېږي، که انفرادي طور که اجتماعي طور، د دې هر څه فیصلې هغه په دغه شپه باندې وشي او د هغې فهرستونه تیار شي، فهرستونه تیار شي. او بیا په 27 رمضان مبارک باندې دغه فهرستونه هغه متعلقه فرشتو ته حواله شي چې کوم ډپارټمنټس دي که نه، چې کم کم کارونه الله تعالی ډیوټۍ کمو فرشتو ته حواله کړي دي. اسرائیل علیه السلام ته ډیوټي ده چې هغه به روحونه قبض کوي، هغه ته به هم پوره فهرست میلاو شي. د خلکو د ګرفتارۍ هغه وارنټ هغه دته جاري شوی، بس هغه دته میلاو شي. نو گویا کې د عمل درآمد دپاره دا فهرستونه هر ډپارټمنټ ته حواله کړي، عمل درآمد دپاره بیا په 27 او فیصلې فهرستونه تیاریږي په 15 شعبان په شپه باندې او بیا حواله کېږي بیا په 27 رمضان مبارک باندې متعلقه فرشتو ته ډپارټمنټونو ته هغه حواله شي عمل درآمد دپاره. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه شپه باندې د قسمت فیصلې کېږي. نو زما زړه غواړي چې کله فیصله وي نو چې زه د روژې په حالت کې یم. نو دیو جن نبی علیہ السلام د 15 شعبان د روژه نیوله. دې حدیث نه ثابت شو چې دغه روژه نیول شي نو دا سنت. دا ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل من صام یوما من شعبان فتحت له ابواب الجنان وغلقت عليه ابواب النيران. چې کوم یو کس په شعبان په دې میاشت کې د یو ورځې روژه ونیسي، الله تعالی د لپاره د جنت دروازې کولاو کی او د جهنم هغه د اور دروازې هغه د باندې الله تعالی بندي کی.
او علی رضی الله عنه روایت ده چې په دغه شپه باندې تاسو قیام کوئ، یعنی د الله عبادت کوئ په دغه شپه باندې، او د ورځې روژه نیسئ. او ځکه په دغه ماښام نه چې دی نو یعنې څنګه چې نور بروزي نو الله رب العزت هغه رحمت هغه د آسمان دنیا ته راشي او اعلان کېږي حل من مستغفر فاغفر له، څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکړم، حل من مسترزق فارزق له، څوک رزق غوښتونکی شته چې ورته ورکړم، او داسې څوک مصیبت زده شته چې مصیبت ترې نه لرې کړم، او څوک حل من سائل فاعطي له، څوک غوښتونکی شته، څوک حاجتمند چې د هغه حاجت روایي وکړم، حاجت ولا پوره کړم. نو چې د الله طرف نه داسې اعلانات کېږي نو مونږ له پکار دي چې د دې موقع نه مونږ تاسو فایده اوچته کړو او د الله رب العزت هغه رحمت هغې نه مونږ څه حصه واخلو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به په دې میاشت کې ډېر کثرت سره روژې نیولې. د شعبان په دې میاشت کې عایشه بیبي فرمایي وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به سره کم د پوره شعبان د میاشت روژې نیولې سره کم. او ام سلمې رضی الله عنها روایت دی چې ما 2 میاشتې مسلسل په روژې نیولو باندې نبی علیه السلام نه دی لیدلی سوا د شعبان او د رمضان. یعنی دې دواړو میاشتو کې نبی علیه السلام به مسلسل روژې نیولې. او انس رضی الله عنه روایت دی چې د نبی علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې د رمضان مبارک د میاشتې نه پس زیات فضیلت والا زیات ثواب والا د کمې میاشتې روژې دي؟ د رمضان د روژې نه افضل د هغې نه پس افضل کمې دي؟ نو نبی علیه السلام فرمایل د شعبان د میاشتې دا روژې دا د رمضان د میاشتې د تعظیم د وجې نه افضل دي. نو بهرحال د شعبان دا میاشت دا د ډېر فضیلت والا میاشت ده او په دې کې دغه یو شپه ده چې هغې ته شب بارات وایي دا فضیلت والا ده. قرآن پاک کوم آیت چې ما ولوستم په هغې کې الله رب العزت فرمایي ان انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین چې موږ د قرآن د نازلولو فیصله په دې برکت والا شپه کې کړې ده او بیا د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته دا پوره قرآن پاک په یو ځله باندې په لیلة القدر کې الله تعالی نازل کړ. لیلة القدر د لوح محفوظ نه دی آسماني دنیا ته او فیصله په دې شپه کې کړ. او بیا د آسماني دنیا نه الله رب العزت بیا لږ لږ د موقع مناسبت سره الله رب العزت هغه بیا نازلو او 23 سال بیا د قرآن دا نزول مکمل شو 30 کاله کې. او حدیث کې راځي چې د آسمان د فرشتو د پاره 2 شپې هغه د خوشحالۍ او د اختر دي. آسمان فرشتو د پاره لکه څنګه په دنیا کې د مسلمانانو د پاره 2 اخترونه دي، وړوکي اختر لوی اختر، او د دې د شپې هم د خوشحالۍ دي. نو دا رنګې د فرشتو د شپې د اختر شپې چې دي که نه نو هغه شب بارات او لیلة القدر دا د فرشتو د اختر شپې دي فرشتو د پاره. نو دا د 15 شعبان دا شپه دا د فرشتو د اختر شپه ده. علامه سبکی رحم الله فرمایي چې دا یو شپه د ټول کال له ګناهونو کفاره ګرځي. د ټول کال له ګناهونو کفاره ګرځي دا یو شپه په دې یو شپه څوک عبادت وکړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو د دې شپې ډېر فضایل راغلي دي. یو حدیث کې دي چې الله رب العزت په دې شپه کې د آسماني دنیا ته طرف ته نزول کوي او د بنو
قلب چې دا یو مدینه منوره کې دا یو قبیله وه، نو د دې هر یو کور سونو ګډې بیزې ساتلې. دا مشهوره وه بنو کلب دا قبیله. د دې خلکو چې ده نو ګډې بیزې ډېرې زیاتې په سونو وې هر یو کور. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت په دې شپه باندې د بنو کلب د قبیلې د ګډو بیزو د ویښتو برابر د خلکو بخښنه کوي. د یو ګډې بیزې باندې به څومره ویښتې، او بیا د دغې قبیلې ګډې بیزې سب الله ډېره وي. نو چې د دغه قبیلې ګډې بیزې چې د هغې د پاسه څومره ویښته دي، د دومره خلکو الله رب العزت په دې یو شپه باندې بخښنه کوي چې څوک د رب نه بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو، یعنې د جهنم د اور نه خلاصوي په دغه شپه باندې. د هغې فیصله کېږي د دومره ډېرو خلکو نه. دومره برکتونو والا شپه ده. نو هسې خو هر یو شپه کې د الله تعالی رحمت دې آسماني دنیا ته راځي. نو دې دا باقي شپې چې دي هره شپه په هغې کې اخرنۍ حصه د شپه چې ده درېیمه حصه په هغې کې د الله تعالی دا رحمت د آسماني دنیا ته راځي. او دا شپه چې ده نو په دې کې چې څنګه د ماښام نور پروزي، نور پرېوتو سره د رحمتونو باران شروع شي تر سحر بانګه پورې، د سحر بانګه پورې. نو دا د دې شپې خصوصیت ده. او د الله تعالی رحمت د آسماني دنیا ته راځي او آواز لګي د الله د طرف نه، الا هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من مسترزق فارزق له. خبردار څوک شته دی بخښنه غوښتونکی چې زه ورته بخښنه وکړم، الله تعالی فرمایي. او څوک رزق غوښتونکی شته روزي والا ورکړه. موږ تاسو کې هر څوک روزۍ پسې منډې وایي تر دې چې دې ځای باندې سود ونه شي، نو امریکې ته ورپسې منډه وایي، امریکې ته لندن ته د دنیا ګوټ ګوټ ته ورپسې ځي د رزق پسې. نو الله رب العزت فرمایي چې د رزق خزانې خو ما سره دي هر څه. نو په دغه شپه باندې الله رب العزت طرف نه دغه اعلان کېږي شته څوک رزق غوښتونکی چې ورکړم ما نه وغواړئ. نو موږ اګر ظاهري اسباب خو لټوو، د هغې دپاره موږ داسو لاس خپوو ظاهري اسباب، او الله تعالی خپله طرف نه به خپله اعلان کوي چې ما نه وغواړئ ډایرکټ په ډایرکټ چې دله زه مسله حل کوم. نو دغه ټایم موږ نه غواړو ظاهري اسباب وایي فلاني ځای کې مې انټرویو ورکړه او دومره تیاری به وله کوم او فلاني امتحان به پاس کوم او دا چل به کوم فلاني وزیر ته به وینا کوو، دا چې د هر څه د چا په لاس کې دي وزیر هم څه نه شي کولی، هېڅ هم نه کېږي. چې څه کېږي هغه رب کوي. نو ډایرکټ په ډایرکټ هغه رب درته وایي چې ماله درخواست راکړه چې اوس دله ډایرکټ اوکې کم ده. نو هغه ټایم موږ غیر حاضر یو چې څه ټایم الله تعالی وایي چې را درخواست راته وکړه چې ډایرکټ دله منظور وما، نو هغه ځای ته موږ نه ځو، هغه ټایم موږ نه غیر حاضر یو چې ډایرکټ دله منظور کړم. شته څوک وایي هل من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته فرض وکړو چې ورکړم وله، هل من سائل څوک سوالګر شته فاعطي له چې وله ورکړه وکړم. نو دغه ټایم مخلوق په دروازو باندې خو موږ سوالونه کوو، مخلوق سره څه دي؟ هغه مخلوق دی، هغې سره څه. او چې الله وایي چې شته څوک چې زه دله درکړم سوالګر څوک شته، نو دغه ټایم موږ تاسو غیر حاضر یو چې څه ټایم تقسیمیږي هر څه او الله وایي چې راشه درکړم، نو هغه ځای نه موږ ځو نه او نه هغه ټایم غواړو. نو په دغه شپه باندې دغه اعلان کېږي چې دغه مسالې دله ټولې حل کړم وایي. او هل من مستغفر فاغفر له، نو څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکړم،
الله دا نه وایي چې ما څخه نیکۍ راړه چې دومره نیکۍ دې کړي نو الله به دې بخمه. نه، ګناهګار شته څوک غټ ګناهګار چې ورته بخښنه وکړم ما نه دې صرف بخښنه وغواړي. الله خپله فرمایي څو ګناهګار شته چې ورته بخښنه وکړم. موږ ټول ګناهګار الله تعالی طرف نه اعلان کېږي چې را خوښه کړم شرمېږه ما پیغور بدله نه در کوم. دا برته نه وایم چې دومره مدجر ته وي. اوس دې زه یاد شوم الله به خپله فرمایي چې بخښنه غوښتونکی څوک شته چې زه ورته بخښنه وکړم. الله وایي چې دا څوک شته چې ما نه بخښنه وغواړي. د الله تعالی د رحمت باران په شیبو شیبو ورېږي او مونږ چې دی نو هغه یو څاڅکی هم په مونږ باندې راونه ورېږي. د الله د رحمتونو باران راورېږي. الله وایي چې زه راباندې خپل رحمت باران وکړم هغه دومره شیبو نه مونږ تاسو محرومه پاتې شو. دا غټه بدبختي ده زمونږ ستاسو. نو بهرحال شپه خو ډېره برکتي ده. د الله رحمت د باران د شیبو په شان ورېږي. خو په دغه شیبو باران کې هم یو څو کسان چې دي نو هغه د دغې باران د یو څاڅکي نه هم محروم وي. دغه د الله د رحمتونو د باران نه په یو څاڅکي هم نه ورېږي. داسې بدبخته د بعضې خلک حدیث کې راځي چې په دغه د رحمتونو په دې شپه باندې چې الله په خپله اعلان کوي او یو څو کسان د دغې د کال د برکتونو شپه د دغه یو شپه په دغه کې دی د الله د رحمت نه محروم وي. محروم وي دی ته هېڅ میلاو نه شي په دغه شپه په دې دوره رحمت کې هم. وایي یو حدیث کې 2 کسان دي او بل حدیث کې 6 کسان ذکر کړي. په دې یو حدیث کې دي هغه 2 محروم او بدقسمته. یو مشرک دی چې الله سره شرک کوي د الله په ذات صفات کې بل څوک شریکوي او بل بغض او کینه ساتونکی چې هغې کې مونږ تاسو ټول والا بغض او کینې نه به داسې کومه سینې چې خالی بني او بیا مونږ پښتانه په دې کې خو په 1 نمبر باندې ځکه خو د الله د رحمتونو نه مونږ تاسو محروم وي. کوئ موضوعونه هر څه کوو وشو که نه خو بدنیتیم په 1 نمبر باندې ده. نو کینه او بغض چې چا په زړه کې که نه نو حدیث کې راځي په دغه شپه باندې دی محرومه دی. دته هېڅ میلاو نه شي د الله د رحمت چې په سینه کې بغض او کینه ساتي چا سره نورو خلکو سره په زړه کې نفرت ساتي بغض ساتي نفرت ساتي کینه ساتي. دغه انسان هم په دغه شپه باندې د الله د رحمتونو نه بالکل محروم وي. د دې بخښنه نه کېږي په دغه شپه باندې هم د دې بخښنه نه کوي. الله رب العزت د بنو کلب په ګډو بیزو باندې چې څومره ویښته دي د هر کور کې به په سونو بیزې وي ګډې بیزې. نو د دغه ټولې قبیلې چې څومره ګډې بیزې دي او په دې باندې چې څومره ویښته دي د هغې نه هم سیوا کسانو بخښنه الله په دغه یو شپه باندې کوي خو د دې 2 کسانو پکې نه کوي. د دومره ډېرو خلکو پکې کېږي خو د دې 2 به نه کېږي. یو د مشرک او یو د بغض کینې والا چې په زړه کې بغض کینه ساتي. الله نبی وایي د دې 2 بدبختو پکې نه کېږي. او په یو بل حدیث کې نبی علیه السلام 6 کسان ښودلي. نبی علیه السلام فرمایي چې 6 کسان محروم وي په دغه شپه. یو شرابي سړی چې شراب څښي او بل د مور او پلار نافرمان د والدینو نافرمان دغه بخښنه هم نه کېږي. او بل زنایي سړی زناکار دغه بخښنه به کې بالکل نه کېږي. او بل رشته کټ کوونکی قطع رحمي کوونکی رشته چې کټ کوي خپلو سره نو د ده بخښنه هم پکې الله تعالی نه کوي. او بل رباب ټنګونکی د ډمتوب چې کوم سامان دی کوم ستار او ګیټار او منګې او ډولکې او دا ټول رباب ټنګونکی سړی
د ده به هم بخښنه نه کوي الله تعالی په دغه شپه. او شپږم چغلخور، چغلي چې کوي، چغلي کوي، فلاني خو ورپسې داسې ویلو، فلاني خو داسې دا چغلي د یو ځای خبره بل ځای وړي، دوه کسان جنګوي. دغه چغلي خور چې د چغلي پټ سړی د ده بخښنه الله تعالی نه کوي. نو تر څو پورې چې دغه ګناهونو نه توبه نه وباسلي که نه، نو د دې سړي بخښنه نه کېږي. نو د دې شپې نه مخکې چې انسان په دغه ګناهونو کې که مبتلا وي، دغه شپږ ګناهونه، غټ غټ ګناهونه چې د کومه تذکره وکړه په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام، چې هغه شراب دی او زنا ده، د والدینو نافرمانی ده، بغض، کینه، حسد ساتل دي، دغه چغلي ده، دغه رباب وغیره د ډمټوب سامان چې دا غږی، نو دغه شپږ قسمه خبرې چې د دې غټو غټو ګناهونو نه توبه وباسي. زنا کې څوک مبتلا وي، د دې نه توبه وباسي، د دې ګناهونو الله رب العزت به معاف کړي. الله رب العزت بخښونکی ذات دی، مهربانه ذات دی. که کس دومره ګناه وکړي چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا خلام ډکه کړي که نه، او بیا هم الله ته د زړه د اخلاصه توبه وباسي، الله رب العزت به ولې دا ټول ګناهونه معاف کړي. د دې وجې نه دا د بجټ شپه ده، را روانه ده، 15 شعبان دا شپه. نو په دې کې مونږ تاسو الله رب العزت عبادت وکړو. دغه شپه د الله په چې څومره سړی کولی شي عبادت چې په دې کې وکړي، د ماښام نه شروع شي تر سهاره پورې دا شپه، دا نه چې د شپې نیمه شپه باندې وپاسي، دا د ماښام نه دا شروع شي. نو په دې کې چې مونږ تاسو خپل رب سره صلح وکړو، توبه وباسو، و دغه شپه باندې فیصلې کېږي چې کم سړی به مړېږي. په دې کال کې مسعود څوک مري، د هغې فهرست تیار شي، نومونه باقاعده نومونو فهرست هغه تیار شي. نو څومره خلک چې دی نو دا 15 شعبان نه تر اوسه پورې دا دي لاړل، د شعبانه پورې به ځي، د هغې فیصله شوې ده. نو څومره خلک په مونږ کې موجود اوس نشته دی، هغه لاړل، د دې فیصله شوې. ځکه حدیث کې راځي دی یو کس فیصله شوي، باقاعده هغه د ګرفتاري وارنټ جاری شوی، او دی چې نو محلات جوړوي، بنګلې جوړوي، کورونه جوړوي، او د ده باقاعده د مړو په فهرست کې نوم لیکلی شوی، او چې زه به همیشه دپاره په دې بنګلو کې د پاخو کورونو کې اوسېږم، حالانکه د ده ګرفتاري وارنټ جاري شوی. ډېر خلک هغه کور جوړوي او کور تیار شي، خو دی ورته داخل نه شي، او کور ته د تلو نه مخکې لاړ شي. نو چې موږ تاسو په دغه شپه باندې د الله رب العزت عبادت وکړو، او بیا په سبا باندې 15 ورځ باندې هغه موږ تاسو روژه ونیسو. دا خبرې د حدیثونو ثابت دي. الله رب العزت موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.